و بدبخت او ظالم قوم. اسرق ته وګوره، هغه رش ته وګوره، هغه لپنګانو لچرانو لوفرانو ته وګوره، او ځوانې ښځې دغه ځای ته ورلېږلو ته وشرمېدل یې ملکه. حکومت ورته پولیسو درولی دی چې څوک زنانه ونه چیړي، زنانه ونه چیړي. یو افسر ما ته وی ویرا پلاني هلک له خو ډېره سخته سزا به ورکړم. مال ولې؟ ویل جینکۍ چیړي. مال کوم ځای کې چیړي؟ ویل په سړک چې روانې وی. مالیله خو د نر زامن دي. د جینکو څه کار دی چې په سړک ګرځي؟ ولې ولې هلکه؟ زه د لسو ورځو نهارې او د مجمد د پولاو راته مخکې کېښوه او راته وایي چې دا ونه خورې. بچ بشمه بھائی دا جوړې کړي، سینګار کړي، استری کړي، غوړې کړي، دام چې راوسته خو دغه هم خره دي. نو دوی به څوک راټینګوي؟ خدای ته ګورئ، دا ملک به څنګه د حیا او د غیرت ملکېږي؟ څنګه به کېږي؟ مونږ خو تباه شو، زمون خو بیړی غرقه شوه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے پیغمبره دې سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ، نظر ښکته کړئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. او ښځو ته مو وایه چې پردی سړی چېرته وګورئ نو نظر ښکته کوي، ورته ګورئ ما. دا قرآن ویلی دی، د بجلیګر ملا خبره نه. قرآن وایي ښځو ته هم چې سړي ته به نه ګورې لاندې به ګورې، او سړو ته هم وایي ښځو ته به نه ګورې لاندې به ګورې. راشئ د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازدیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا یې په کوچي بازار کې وګورئ. 38 کاله د پاکستان وشو، د ښځو سودا ختمه نه شو. هر سهار راوځي څه اخلي. زه کله کله دا کیسهخانې نه په دې لار داسې راځم، نو داسې یو جلوس روان، داسې به کوي رومان دی ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح. نو د پاسه به صاحبه دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي، پښتانه